زما معزز و محترم او درنو او خوږو مسلمانانو پښتنو ورونو دا مجلس من الله تعالی مبارک کا دا دستاربندی من الله تعالی مبارک کا او د شرونو آفتونو مصیبتونو من الله تعالی سره زموږ ټول په امان کې وساته او د دنیا او آخرت خیرونه الله تعالی تاسو له دې کلی علاقې لراکي معزز محترم ما د الله تعالی د کتاب مقدس او د حضور صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک صحیحا استاسو دلوان دی وینا وکړه په دې آیات کې او په دې حدیث کې د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دوه سيزونو او د دوه امور بیان کړي یو ته علم به لیکيږي او یو د دین د حفاظت او د اشاعت لپاره جهاد وتوی لیکيږي زموږ د مسلمانانو او د امت معاشره دا همیشه په علم باندې قائمه ده او د اسلام د حفاظت او د خدمت چې څونه شعبې دي دا ټول شعبې بر راهنمایي او لار خودل د علم او د علماء نه کوي اسلام یو کامل او ناشنا دین دی په دې دنیا کې نور دینونه زموږ مخالف دي پورې بیوقوف او قمقلی چې هغه سپیتم په سجده هغه بیزوتم په سجده هغه مارتم په سجده او د غوا امتیاز سکینو داسې قوم ته بز سوق او خيار ويم د دنیا په هیستوري کې او د دنیا په فلحال موجوده کردار کې د اندوانو حس کردار او د اندوانو حس رول نشته دو دینونه ستاسو مقابله کې په دنیا کې ولاړ هغه تاسو سره د قوت جنگم کوي هغه تاسو سره د علم جنگم کوي هغه تاسو سره د ټکنالوژي جنگم کوي د هغه مقصد دا راغلی دی چې د اسلامی معاشره او د اولس او د اقوام زمونږ د انډر د لاندې راشي یو ته عیسایان وای او بل ته يهوديان وای عیسایان په تعداد کې تا ډیر دي او يهوديان په تعداد کې ستاد لري کې پی کې د آبادې مناسب هم نه دی راغلي خو په مال کې د نړۍ زیات دي د دنیا د مال او د معیشت 75% حصہ دا په حال د يهوديانو په لاس کې نه راغلي او یو سړی کو په قوم باندې او په نسب باندې او په تعداد کې کمزوري وي خو چې کله مالداري بنگلې وي او جریباتي نو خلک خامخا سلام لورځي چې یاره دا سړی مالدار راغلی دی سبب مې جد پیښ شي هر قوم دغه تابعداري او دغه چاپلوسي کوي خو زمونږ د دین الحمدلله داسې کامیاب او مزیدار او ناشنا دین دی چې تاسو به حیران شئ زمونږ د دین مثال دا د ځوان الکته او په دنیا کې چې دا سونه دینونه ستا مقابله تری د دې مثال د مړی دی د مړی د سراغلی دی د مړی تاسو به دا څنګه مړی راغلی دی دا نور دینونه څنګه مړی راغلی دا شیلر کا قانیانو دا شیلر په دنیا کې عیسایان ستا په مقابله کې دي او د دنیا په سر باندې د عیسایانو دا کوشش دي چې هغه ځایونه چې موږ ته افریقا وي تاسو به دا یا پیژنئ یا نه که چېرته د تبلیغ کې مخ لګولي او بیروني ملک سفر یې کړي نو بیا به ما په خبرو باندې پیږي په افریقا کې ملکونه دي کینیا ورته وایي یوګنډا ورته وایي سودان ورته وایي تنزانیا ورته وایي انګولا ورته وایي زیمبیا ورته وایي زنجبار ورته ویل کېږي سومالیا ورته ویل کېږي په دې کې د عیسایانو او د مسلمانانو یو فکري جنګ روان دی
دا پخوا زمانه کې مسلمانانو زاړه زاړه جماعتونه مدرسې پکې موجود دي خو چې کله عیسایان په طاقت کې نه راغله نو دا علاقې موږ نه د پادریانو د تبلیغ په ذریعه باندې واغستې خو شو پسې دا تبلیغي حضرات نښتي دي او بیرونی ملک جماعتونه د هغه ځای لپاره تشکیل کیږي نو یو فکري لړۍ او یو فکري جنګ شروع دی په افریقا کې که چېرته تاسو د دې قصو نه خبر یې نو د افریقې په میدان باندې په الحال د اسلام او د عیسایت جګړه ده خو ناشنا کار دا دی چې دا جنګ او دا جګړه فکري د الحمدلله مسلمانان ګټي او عیسایان په شا باندې روان دي زاړه جماعتونه په افریقا کې آباد شو زړې مدرسې په افریقا کې په تنزانیا کې په زنجبار کې په کینیا کې په سومالیا کې آباد شو زرګونو قبایلو واپس اسلام قبول کو د دیوبند د خاورې او د دیوبند د خیر او د برکت ته وجې نه خو یو ناشنا خبر راته کوم د هغه طرف نه پیسې شروع دي د عیسایانو دپاره پیسې شروع دي ستاسو د تبلیغیان چې ځي نو تاسو ولې څه پیسې ورکوي حکومت ولې پیسې ورکوي که خپله لګوي وایې که نه خپله لګوي عیسایان داسې نه دي د عیسایانو د جومات د ملا به د حکومت ته طرف نه فنډینګ کېږي دا یاد ساتئ ښه میشنري تحریکونه راغلي د هغوی چې کوم تبلیغیان وي نو هغوی ورته میشنري وي ښځې او نر د دې لپاره ګرځي چې زمونږ دا دین اوچت شي خو ناشنا کار یې دا دی چې تنخوا لي چې تنخوا ورته میلاویږي نو ستا تبلیغ کوي چې تنخوا ورته میلاویږي نو د عیسایت تبلیغ کوي او چې تنخوا ورته نه میلاویږي نو د عیسایت تبلیغ نه کوي بیا بستره وغورځوي دا د خپل کار کوي او ستا د دین مثال دا د ځوان سړي دی او د هغوی د دین مثال د مړي دی د مړي نو تاسو دې په بو کې چې مړي ودروي نو اړم به ورکوي او که نه ورکوي وایه خبرې کوئ که مړی چې ودرې نو په دې خانګو کې به مله یو دوه چوکې ورکې چې مړی ودرې نو په دې مرۍ کې به مله یو پړی واچې او چې مړی ودرې نو په دې ترخونو کې به مله یو پړی ولګې علي به دا مړی ودرېږي او که چېرته دا اړمونه دې نه ورکړي نو دا مړی نه ودرېږي دقه شانتې د هغه دینونو مثال دی که د پیسو زور ورسره نو بیا میدان ته راځي او که د پیسو زور ورسره نه نو بیا تا نه میدان نشي ګټلی قاري صاحب د نظره نشي خو لږ پاسه تا ته وی پاسه خو سم ودرېږه کجې مجې ونه درېږي کلک ودرېږه هلکه ده ته د اړم ضرورت شته وایې که نه قاری صاحب د اړم ضرورت خو نشته که نه د امسا ضرورت خو نشته که نه چې مې ته وي نارې تکبیر الله اکبر 5 ټوبه به دې دغه ځای پورې والي که نه وي وایم راته نه مه یارېږئ انشاءالله والي به دې که نه ګوره د اړم ضرورت نشته اوس کښېنه الله دې ښه ساته دغه شانته مثال ستا د دین د اړم ضرورت نشته ګوره یاد ساته ها دې کې به مولام بغیر د پیسو لګیا وي دې کې به پیرم بغیر د پیسو لګیا وي دې کې به قاریم بغیر د پیسو لګیا وي دې کې به تبلیغیم بغیر د پیسو لګیا وي دې کې به مجاهدم بغیر د پیسو لګیا وي او که ته چې زه خو قاري صاحب له روپۍ ورکوم نو څونه روپۍ ورکوې مړه ما ته ستا دا روپو نه ده پته سو دا خو هغه چا ته وایې چې چېرته د بل ځای نه راغلي ما ته ستا د روپو پته ده ته چې ځان مړکې ته قاري له 10,000 روپۍ نشي ورکولی چې ته ځان مړکې ته قاري له 5,000 روپۍ نشي ورکولی ستا د جومات ته قاریانو پیسې او تنخواګانې څونه وي وایې 3,000 4,000 5,000 6,000 او چې قاري اسمان ته وخېږي یو برید تاوي نو د 10,000 روپو نه د ما په خیال باندې په دې علاقه کې د چا تنخوا نشته یا مولیانو د پبو یا مولیانو داسې یو مولا راته پکې وښایه چې ستاسو کې تنخوا د چا 10,000 روپۍ وي لا چوچت کې 16,000 روپو مولا کې شته تا ته وایم بس 32 سال के 17,000 شو 32 سال کې 17,000 16,000 روپو مولا کې شته نه 15,000 روپو مولا کې شته نشته 10,000 روپو مولا کې شته د دنه خو زکات والے د نر د زوینه خو د 10,000 روپو نه ستاسو شروع شوې ده 10,000 روپو باندې زما نن سبا د مولا صاحب کور چلیږي تاسو نه تاسو کور به چلیږي نه چلیږي خو زما د دین مثال د سره راغلی دی دا د اخلاص ډک دین دی دا د خیر ډک دین دی
دا د فقر ډک دین دی دا د مجاهدې ډک دین دی په دې کې به مجاهده کې جان مال او تن براواله د الله د دین دپاره ستا دا دین به بیا انشاءالله اوچتېږي ګورې ښه نو زموږ دا دین ناشنا دین راغلی دې کې به هره طایفه موجودې ګورې یو خو د تاسو ته دا خبره کومه ګورې ښه خفه کېږې به ما نه په بعضو خبرو باندې یو شعبه به د بلې شعبې خلاف نه کوئ ګورې هلکه ګورې مولیان به برید نه تاوئ که ګورې زه خو د الله له طرفه قاري صاحب او حافظ صاحب مقرر یم او دا تبلیغیان پکې لا څه کوي دوی پکې دا څه له تاویږي را تاویږي دا پراټې ټولې تیار یو خوړې دا پکې لا څه کوي خو تبلیغیان هم داسې نه چې نوې نوې برې تخورئ او وایي چې لکه ګورې د دې مولا پکې څه کار راغلی دی دا دین خو ما ټینګ کړی دی نه دا به نه کوي ګورې مولا به دا نه وایي چې مجاهد پسې به خبره کوي مولا به دا نه وایي چې تبلیغي پسې به خبره کوي مولا به دا نه وایي چې قاري او حافظ پسې به تاسو د یو دین د حفاظت لپاره ولاړ یې انشاءالله تاسو د یو دین د حفاظت په لړۍ کې راغلي یې او ظاهره کې به محله کې داسې کړ پړ راځي ګورې ښه لکه بالفرض دا یو قلعه ده په دې قلعه کې 4 برج راغلي دي او د دې قلعه د حفاظت لپاره یو 40 کسان ولاړ دي او یو لښکر حمله وکړي نو 10 کسان به داسې مخ کوي 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 دې منځ کې چې څوک ودرېږي هغه به وایي لکه د دوی او د دوی په منځ کې خو جوړ نالګي ده یو بل ته شا راغلی ده هلکه د دوی او د دوی په منځ کې خو نالګي ده یو بل ته شا راغلی ده هلکه د تبلیغیانو د مولیانو سره نه لګي د مولیانو د تبلیغیانو سره نه لګي د مولیانو د مجاهدینو سره نه لګي د مجاهدینو د مولیانو سره نه روره ګورې زمونږ په منځ کې به انشاءالله توړ نه زمونږ په منځ کې به انشاءالله جوړ راغلی یو طایفه به بله طایفه الحمدلله سپکه نه ګڼئ د عالمانو د دیوبند کار دا راغلی دی یو ډېر ناشنا ښکلي منهج یې درته پرېښودلی دی دې کې به تبلیغي په تبلیغ کې لګیا وي دې کې به عالم په علم کې لګیا وي دې کې به مجاهد په جهاد کې لګیا وي دې کې به پیر صاحب په پیرۍ کې لګیا وي دې کې به قاري په قرائت کې لګیا وي او مقصد به صرف یو وي چې اعلی کلمت الله دا لا اله الا الله جنډه الله تعالی اوچته کړي انشاءالله دا به یې که نه مګر یاد ساتئ مولیان به د هر چا پلاران وي مولیان به د هر چا پلاران وي د دې مقصد زما څه شوي چې مولیان به د هر چا پلاران وي تبلیغي حضرات پیران صاحبان مجاهدین دا به د علماو نه په مسلو کې تپوسونه کوي په څه کې به تپوسونه کوي نو ستا د دین محور او ستا د دین مرکز دا یاد ساته علم راغلی دی د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د 40 کالو په عمر کې اولنې بهترین اعلی وحی د غار حرا په صورت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راځي دا اولنې وحی د دې نه مخکې وحی نه و راغلی د عیسی علیه السلام د زمانې پورې وحی نه و راغلی خلک په کفر کې وو په شرک کې وو په گمراهۍ کې وو په ضلالت کې وو بیزای سخا ته به سخاوي او بیزای بهادرۍ ته به بهادري وي حال دا هغه به ظلم او ستم راغلی و د لوڼو په پیدا کېدو ورته شرم ښکارېده او د لوڼو په پرورش ورته شرم ښکارېده د بوتانو عبادت د هدایت او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام او د ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیه السلام لاره ګڼله خدا د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام لاره نه دا هغوی لاره شرک نو راغلی دا هغوی لاره څه راغلی و توحید راغلی دا ټول آفات الله ختم کړو شرک الله ختم کړو کفر الله تعالی ختم کړو بېځای عصبت چې هغې کې قوم پرستي راغلی و دا ټول الله ختم کړو او یو ښکلي مزیدار ښایسته دین الله تعالی د قرآن او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې نه راولي خو دا علم ته محتاج راغلی دی دا علما ته محتاج راغلی دی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای طلب العلم فریضه علی کل مسلم طلب د علم په مسلمان باندې که سړی دی او که زنانه دا فرض راغلی دی او د طلب د علم ځایونه کوم ځای راغلي دي مدرسې دي علما دي قاریان دي طالبان دي
ان شاء الله تاسو به د طلب د علم چې کوم ځایونه دي منبع دي سرچشمې دي د هغې سره به ان شاء الله تعلق ساتئ دا مدارس دي دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مېلمنو ځایونه دي په دې کې دوه ښکلې نارې اوچتېږي یو ته ویل کېږي قال الله او بل ته ویل کېږي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله د الله وینا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا خو د خپل عقل مناسب نه غوړي د آیات ساته زمونږ په پاکستان کې پخوا زمانه کې یو فتنه تیره شوې وه هغې ته به مونږ چکړالیان وې څه چکړالویان غلام احمد چکړالوي به ورته وي غلام احمد پرویز به ورته وي او ناشنا خبره به کولې وایي دا مونځ مولیان وایي چې د مونځ نه مراد مونځ دی وي د مونځ نه مراد مونځ نه دی بلکې د مونځ نه مراد څه شی دی پریډ کول دي څه ترې نه مراد دی پریډ 1600 کاله کې صحابه په دې پوه نه شو چې د مونځ نه مراد پریډ دی 1600 کې مفسرین محدثین فقها په دې پوه نه شو چې د مونځ نه مراد پریډ دی د پاکستان د 16مې زمانې یو قوالی شعر ولګي هغه وایي چې 1600 کاله کې دین باندې څوک پوه شوي نه دي زه پرې نه پوهېږم نه ته پرې نه پوهېږې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په دین باندې ما ورته نه خپېدل تابعین په دین باندې ما ورته نه خپېدل تبو تابعین په دین باندې ما ورته نه خپېدل نو مونږ یو خبره کوو چې قرآن او حدیثو خو په طریقې د صحابه باندې قرآن او حدیثو خو په طریقې د تابعینو باندې قرآن او حدیثو خو په طریقې د څلورو امامانو باندې هسې نه چې ګورې وی قرآن او حدیثو او طریقه د پلانکي مولا او پلانکي مولا پلانکي مولا په دین کې هیڅ حیثیت نه لري دین به زده کوې د قرآن او د حدیث نه خو د امامانو د هغه لویو مبارکو خولو نه د امامانو د هغه لویو پاکو خولو نه د امامانو د هغه لویو پاکو هستو نه چې هغې باندې امت اجماع کړی ده چې دا په دین باندې د دې زمانې د تنګي د مولا د چارسدې د مولا د پبو د مولا او د داخلو د مولا نه خپېږي هلکه داسې ده وکړه نه وایې که زه خپېږم که امام ابو حنیفه خپېږي وایې زه خپېږم که امام شافعي خپېږي وایې که نه زه خپېږم که امام بخاري خپېږي زه خپېږم که امام مالک خپېږي زه خپېږم که امام ابن ماجه ابن ابو داود خپېږي وایه مه یېرېږه هغه خپېږي ته یې په څه باندې پوهېږې زما په خبره پوهېږې زما د فهم نه د امام ابو داود فهم اعلی دی زما د علم د امام بخاري علم اعلی دی زما د تقوا نه دا زه چې ویم زما ته مراد د پاکستان ټول مولیان راغلي دي خفه کېږې ما نه ما که مخې ته مې ناست یې او که شاته مې ناست یې که جمدي او که چېرته وفات شوي اوس زمانه کې د دې ټولو عالمانو نه د امام ابو حنیفه علم زیات دی د پاکستان د ټولو مولیانو نه د امام بخاري علم زیات دی د امام مالک د ټول پاکستان نه مولیانو نه د امام مالک علم زیات دی وایې دی او که نه دی یو زنانه راغله سخنون د امام مالک رحم الله یو شاگرد راغلیو نو یو زنانه راغله هغه زنان ته یو مسلې تپوس کوي سوچ کوئ د ما دې خبرې ویه سخنونه ما ته دا مسله بیان که دا مسله څنګه ده نو د هغه قول د امام مالک د قول خلاف او د دغه ګمان ده چې زما د قول د قرآن او د حدیث تابع دی نو چې دا څوک خپل قول په چا باندې مني نو هغې ته د قرآن او د حدیث نوم ورکوي نو سخنون ورته وایي د قرآن او د حدیث په رڼا کې درته ووایم که د امام مالک صاحب د قول په رڼا کې درته ووایم زما په خبره پوهېږې دا امام سخنون راولګېد دې زنانه ته څه وایي وایي د قرآن او د حدیث په رڼا کې درته ووایم او که د امام مالک صاحب د علم په رڼا کې درته ووایم نو که اوس ما دا تاسو ته وي نو تاسو غلطېږئ اوس که زه تاسو ته ووایم چې د امام ابو حنیفه د علم په رڼا کې درته ووایم که د قرآن او د حدیث نو تاسو مې د قرآن او د حدیث په رڼا کې راته ووایه د امام ابو حنیفه په رڼا کې راته خو دا خبره دې غلطه ده هغه زنانه هوښیاره وه وایي د امام مالک صاحب د قول په رڼا کې راته ووایه نو دا ورته وایي ولې وایي ځکه چې ته ما ته قرآن او حدیث بیانې خو د خپل عقل مناسب به بیانې او چې د امام مالک قول راته بیانې نو هغه به هم د قرآن او د حدیث دی خو د امام مالک د عقل مناسب وي او د امام مالک عقل تا نه ډېر هغه په قرآن او په حدیث باندې تا نه ښه پوهېده نو ته ما ته د امام مالک صاحب قول بیان کا دا قول به د امام مالک صاحب بعینه قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهېږې که نه پوهېږې
ما بری خبره پیش شوی مقصد زما داری که قرآن او حدیث خو په فهم د امام ابو حنیفه او په فهم د امام بخاری رحم الله نور چې مقصد دی هغه پیږي ان شاء الله ښه نور چې څه مقصد دی هغه پیږي قرآن او حدیث خو د زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول تابعین او د تبع د تابعین او بیا دا غي نه رستم پکې لګ را کوشه مونږ پکې قیدونه لګو کومنه وې منو کنه منی خدای خصاته هغه داري چې د عالمانو د دیوبند قول له اعتبار ورکه چاله په قول مال د دیوبند مونږ یې ګوري فرقه پرستی نشته مونږ یې ګوري نفرت نشته خو مونږ دا دعوا کوو چې په الحال په دنیا کې د عالمانو د دیوبند د فهم او د عقل او د تقوا مثال ماته د دنیا په سر باندې نه ملاويږي دا د ما دعوا لکه د عالمانو د دیوبند په شان علم ما ته خو یې کن د دیوبند د عالمانو په شان علم شته چا نه نشته د دیوبند د عالمانو د تقوا په شان تقوا شته نه نشته د دیوبند عالمانو د کردار د دنیا هر شعبې ته لاړ شه تا ته الحمدلله د عالمانو د دیوبند د جړاګانو د مولانا الیاس او د مولانا یحیی صاحب د جړاګانو د حضرت کشمیری رحم الله د احادیث او تحقیقاتو د حضرت تنویر رحم الله د خانقاه د ذکرونو او د فقهای احناف صحیح او اعلی تعبیر دا پس کې نه ملاويږي د عالمانو د دیوبند نو مونږه تعصب نکو خو مونږ ته علماء دیوبند په ټولو دنیا کې چې شپ د ټولو نه خلق کاری نو زما تاسو ته ان شاء الله دا درخواست دی چې د عالمانو د دیوبند سره به ان شاء الله ربط ساتي ښه ګډوډي کې به نه ګوري کله نه کله انسان یا شیطانی یا جنی اگر راشي تاسو په دماغو کې به کله نه کله داسې وایرس شي نو ورورا زمونږ پښتانه وې متل کې وې زوړ مولا زړې تراوي سو زوړ مولا زړې تراوي الکه وای زوړ مولا زړې تراوي کې نوې مولا نوې تراوي وای کنه زوړ مولا زړې تراوي قاری جامع دې نوې خوخي دي که زړې خدای دې غرق نه کا دماغ دې خراب دی دا 2025 ته استاد دماغ سر ته نه دی رسیدلی یلکه قاری ته وای استاد نوې جامع خوخي دي که زړې وې نوې واسکټ ته نوې خوخته کو زوړ موټر دې نوې خوخته کو زوړ نوې کنه بنگله دې نوې خوخه ده که زړه خبره کوا ټول ته نوې وای اخیری کې ګوري سوچ کوا یو تپوس بدن کوم خو کو دی زوړ نه ځان لري کارو کته ګوري ښا کو دی نوې نه ځان لري کارو کته ګوري ښا جامې دې نوې خوخه دي که زړې واسکټ دې نوې خوخته کو زوړ موټر دې نوې خوخته کو زوړ بنگله دې نوې خوخه نه که زړه دادا دې نوې خوخته کو زوړ نه خبرې نه کوي نو اسینه چې دې ته چلته ګوري یو خو بزیدار شي دې ګوري بدل به کو په دې زوړ باندې سکه خدای دې غر کا غړي وړي مو آیا دادام زوړ خون کوي او مولام زوړ خون کوي یاد ساته ګوري دادا زوړ او مولا زوړ اسینه چې ګوري مولا نه کینو جنجال وزن لکه او کو دادا نه کینو بیا به داغې نه غړ جنجال ځان لکه ګوري کا زوړ مولا لړې تراوي او زوړ دادا زوړ دین او زوړ اسلام نو الحمدلله مونږ یې زار راغلی او مونږ ته زوړ دین د علماء دیوبند نه پاتې شوی دی ان شاء الله دې کې به خیری دې کې به برکتی دې کې به د هغوی دعاګانې وي دې کې به د هغوی اخلاص وي زما علم او زما د کابرینو په علم کې ډېر لوی فرق راغلی دی زه د هغوی د قدمونو خاورو ته نشم رسېدی بیا د هغوی او د هغوی نه پورته چې کوم امامان دي د هغوی په منځ کې ډېر فرق راغلی دی هغوی په علم کې کم دي د هغه امامانو نه او بیا امامان کم دي د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څوک مرتبه نه پېژني امام ابو یوسف رحم الله فرمایي من لم یعرف المراتب څوک چې په مرتبو باندې پوه نه شو فقط تزندقا نو د دنه څوک جوړ شوی دی زنديق جوړ شوی ولې ډي سي پي ته به ډي سي پي متاسف سلام ورکې اس ایچ او ته به د اس ایچ او مناسب سلام ورکې ډي اي جي چې راځي داغه ته به داغه مناسب سلام ورکې چې گورنر راځي هغه ته به داغه مناسب سلام ورکې او چې وزیر اعلی راځي هغه ته به داغه مناسب سلام ورکې لکه دا څه دا کنه دا وایي کنه اوس کو راځي ډي اي جي او تو سره سلوک ته یو سپی کې نو بیا به مجرم کېږي خو چې راځي سپی او تو سره سلوک د گورنر کې نو بیا هم ته د پروتوکول خیال نه ساتي ستا دین یو کامل دین دی په دې کې د الله د پیغمبر ځان له شان دی د صحابو ځان له شان دی د امامانو ځان له شان دی
د فقهاو ځان له شان دی د محدثینو ځان له شان دی دا خو لا پرېږده تا باندې د خپل جومات د ملا صاحب هم حق راغلی دی د خپل جومات د امام د خپل جومات د امامانو د استادانو د استادانو وینا به هم ته منې د نورو جومات ته استادانو په نسبت کې نو دین ستا یو کامل شی دی او دا کمال به علي تا ته کېږي چې ته په ادب سره په ترتیب سره په اخلاص سره د الله در ته متوجه شي او علم حاصل کړي او دا به انشاءالله تا ته د دې علماو نه حاصلیږي الله هم په دې مدرسه کې خیر او برکت واچوه الله تعالی هم د تکالیف و مصیبتونو نه په امان کې وساته د دواړو جهانو خیر دې د الله تعالی درکړي او د دواړو جهانو د شر نه الله تعالی په امان کې وساته وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین